نن د محرم الحرام 1441 هجری شپږم تاریخ دی. بعض احکام دسی دي چې هغه محرم سره متعلق دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خلافت کې د اسلامی کال ابتدا د محرم نه شروع کړه. نظمون د اسلامی کال ابتدا د محرم نه کیږي، جنوری نه د عیسایانو. اور بیا الله رب العزت قرآن پاک کې اعلان کړی دی ان عدت شهور عند الله، الله په نسبت باندې د میاشتو تعداد 12 شهرا 12 میاشتې دي. او بیا مخکې اعلان وکړو منها 4 حرم، دې کې 4 میاشتې داسې چې هغه د حرمت والا میاشتې دي. دی میاشتو ته د نورو میاشتو مقابله کې زیات فضیلت حاصل لې، دا د احترام والا میاشتې دي. او بیا یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 متوالیات، 3 میاشتې داسې دي چې هغه یو پر لپسې مسلسل تسلسل سره دي: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. دا 3 میاشتې یو پر لپسې دي. اور بل سلورمه میاشت رجب ده. دې سلور میاشتو ته فضیلت حاصل دی، حرمت حاصل دی. دیو جن دې سلور میاشتو کې مسلمانانو ته د کفارو سره قتال نه من رغلی، ها کا غیب ابتدا او کې بیا ور سره مو توڑ جواب ورکړي. اور ابو بکر الجساس رحمه الله احکام القرآن کې لیکلي دي چې کم سړی دې سلورو میاشتو کې ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب، کم سړی دې سلورو میاشتو کې ګناونو نه ځان وساتي، الله رب العزت په غون کال د ګناونو نه محفوظ ساتي. اور کم سړی دې سلورو میاشتو کې نیک اعمالو اهتمام وکي، دا به ټول عمر کې د نیک اعمالو اهتمام سره ژوندۍ تیری. دا د دې فضیلت دی. نه هغه سلورو میاشتو نه یو محرم میاشت هم ده. دیو جنه د روژې اهتمام صرف په لسم محرم باندې یا نه هم لسم محرم باندې یا لسم یو لسم محرم باندې نه، بلکې پورا محرم میاشت کې د روژې اهتمام کول پکار دی. ولی روایت کې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي چې افضل الصيام، بهترین روژه، افضل روژه بعد رمضان، د روژې د میاشتې بعد شهر الله المحرم، د الله میاشت د محرم فضیلت دی روژې اعتبار سره. وافضل الصلاه بعد الفریضه، فرض منځونو نه پس افضل منځ صلات الليل، دا د تهجد منځ دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نورو میاشتو مقابله کې د محرم کې د روژې نیولو زیات ترغیب ورکولو رمضان نه پس. اور یو روایت کې دا راغلی چې رمضان او د محرم د دواړو روژو نیولو ترغیب به ورکولو. ندیو چې نه محرم کې صرف مخصوص یا څو ورځې روژې نیول نه، بلکې پکار دی چې موږ زیاتې ورځې د محرم کې روژې ولې روژې اهتمام د وکړي شي. بیا د 10 محرم الحرام چې غت عاشورا هم ویلې کی، دی فضیلت نورو روژو مقابله کې بیا زیات دی. مثال په تور باندې یو سړی یک محرم باندې روژه ونیسي، په 2 ونیسي، په 3 ونیسي، نه چې لسم محرم باندې کوم روژه نیسي هغه ثواب زیات دی د نورو روژو نه. ولی روایت کې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا د یوم عرفه روژه ونیولا، نه د هغې اجر دا دی چې یو کال مخکې اور یو کال وروسته دا ګناونه به الله پاک معاف کوي. اور د محرم دی لسم تاریخ روژې په باره کې یوم عاشورا روژې په باره کې دارالو چې کم سړی دا روژه ونیسي، الله رب العزت په د مخ کې یو کال ګناونه معاف کی. اور حدیث کې کله ګناه لفظ مطلق راشي هغه نه مطلب ګناه صغیره دی، صغیر به الله پاک معاف کی، ولی کبیره به توبه سره توبه وباسي بیا به معاف کیږي. اور که اپراده حق د سره متعلق ته حق پاته کې غنه پس بیا توبه وباسي. د 10 محرم الحرام روژې فضیلت دار غلې دی. او د دې روژې
کما فلسفه دا یا د دې کم پس منظر دی روایتو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مکه مکرمه کې دا عاشورا روزه خامخا نیولله بلکې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی چې سونو پرې د محرم د رمضان مبارک روزه فرض شوی نه و نو موږ باندې د محرم روزه نیول فرض خو چې کله رمضان مبارک روزه فرض کړل شوی نه د محرم ولا روزه کې اختیار او چې روزه نیسی او کنه نیسی روایتو کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو اختیار دی د لسم محرم روزه تاسو نیسی او کنه نیسی حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه مکرمه نه مدینه منورې ته لاړو ال د يهودو کتلو چې غیبل سمنه روزه نیولا اخیره ته پوسو کو تاسو ولې روزه نیسی ورته چې دی ورځ باندې انج الله موسی وقومه دی ورځ باندې الله رب العزت نجات ور کړو موسی علیہ السلام ته دغه قوم ته وغرق فرعون اور فرعون یې غر کړو نه هغه د خوشالي و چې نه مونږه دا روزه نیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې تاسو د موسی علیہ السلام اتباع کی روزه نیسئ نو موږ زیات مستحق یو د دې چې د موسی علیہ السلام سره د عشق او د وفا مظاهره وکړو موږ ته خامخا پکار دي چې موږ روزه ونیسو نو محرم روزه مسلمانانو هم شروع کا رسول الله صلی الله علیه وسلم دو فرمایلو چې کاینده کل ز ژوندې پاتې شوم نه زه به د ورسره نه هم محرم روزه هم نیسم لسم خو باسی نیسو خدا نه هم ورسره نیسم ولی چې يهود صرف لسم نیسی مونږ ورسره نه هم نیسو چې يهود مخالفت راشي خاینده کل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال فرمایلو ربیع الاول کې نه بل محرم ته پاتې نشو دیو جن علماء لیکلي چې کم سره د لسم محرم روزه نیسی دا د ورسره نه هم نیسی لسم یا لسم او لسم درو شي د نیسی چې مخالفت تکیږي د يهودو حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت کړهالو خالفو فيه اليهود تاسو د محرم روزي نیوللو کې د يهوديانو مخالفت وکړي یا اور سره یو روزه مخ کې نیسي اور یا یو روزه اور سره بعد کې نیسي ندیو چې موږ ته حکم دادې چې تاسو به دو روزي نیسي یا نه هم لسم یا لسم یو لسم